الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک په فضل نن د انګلستان جلسه سالانه شروع کېږي لګیا ده. دغه ورځو کې ډېرې دعاګانې کوئ او څوک چې توفیق لري هغوی دې صدقې هم ورکړي چې خدای پاک د دا جلسه په هر لحاظ کامیابه او بابرکته کړي او ټول خلک چې دلته راغلي دي شامل شوي دي او په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې اوسېدونکي احمدیان هم چې د MTA په ذریعه د جلسې کاروي اوري لګیا دي هغوی دې د جلسې په هر لحاظ د کامیابېدو او د دشمن د هر شر نه د بچ کېدو لپاره د دعا وکړي. जलसे की हर लिहाज से कामयाबी और दुश्मन के हर शर से बचने के लिए दुआ करें. تیره خطبه کې ما د جلسې کارکوونکي چې د مېلمستیا ذمهواري لري د هغوی پام ما ګرځولی و د مېلمنو د مېلمستیا طرف ته. نن به په اختصار د مېلمنو پام دې طرف ته ګرځول غواړم چې د مېلمه هم څه فرایض او څه ذمهوارۍ دي چې هغه به پوره کوي. بېشکه چې په اسلام کې د مېلمه ډېر زیات حق دی خو اسلام یو داسې معتدل مذهب دی داسې د اعتدال تعلیم ورکوونکی مذهب دی چې صرف یو فریق د هغه د ذمهوارو احساس نه ورکوي دې طرف ته پام نه ګرځي او نصیحت ورته نه کوي بلکې بل فریق ته هم هغه دا وایي چې ته هم خپل فرض پوره کړه او چې د کومو حقونو پوره کول په تا واجب دي هغه پوره ځکه چې دا هغه خبره ده چې د یو داسې معاشرې د قیام سبب جوړیږي چې په مینه په محبت او په ورورولۍ بنیاد لري. یو کال چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام د خفګان اظهار فرمایلی و او د جلسې انعقاد نو فرمایلی نو هغه وخت هم د دې وجه د جلسې کې چې کوم خلک شاملېږي د هغوی غلطې رویې وې یعنی کم راغلي مېلمانه وو هغوی به خپل فرایض او حقونه نه پوره کول نو په دغه وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره هغوی د صدمې او د خفګان وجه جوړ شوي وو. هغوی د خفګان اظهار دې لپاره نو فرمایلی چې کم خلک چې جلسې ته راغلي وي هغوی نه څه نیغ په نیغه څه تکلیف هغوی ته رسېدلی و بلکې هغوی دا اظهار فرمایلی و چې تاسو خلک چې په جلسې کې شامل شوي وئ تاسو د یو بل حقونه نه پوره کوئ او صرف دا نه چې د یو بل حقونه نه پوره کوئ بلکې د خودغرضۍ او د خودپسندۍ اظهارونه کوئ لګیا خپل آرام له د نورو په آرام ترجیح ورکوئ لګیا جلسې ته چې راغلي نو داسې قسم اظهار کوئ لګیا لکه چې داسې دنیاوي میله ده حالانکه جلسې ته د راتګ مقصد خو په تقوا کې ترقي کول خدای پاک سره خپل تعلق زیاتول او د یو بل حقونه پوره کول او یو بل لپاره د خپلو د قربانو
د جذبې او معیارونه زیاتول دی. او کله چې هغوی دا ولیده چې په دغه معیار څه خلک دي چې دغه معیار ځینې خلک نه پوره کوي لګیا دي، نو هغوی ته ډېره صدمه رسېدلې وه او د هغوی اظهار هم هغوی ډېر په وضاحت فرمایلی و. نو جلسې ته علی ملمانه چې کله جلسې کې شاملېدو له راځي، نو هغوی بیا صرف ملمانه نه وي چې د مېلمه په حیثیت کې ځان لپاره بهتر سلوک او د آرام او د اسانو توقع لري، بلکې هغوی ته پکار ده چې د ایثار او د قربانۍ اعلی معیارونه هم هغوی دې ترلاسه کړي. او د جلسې د انعقاد چې کوم مقصد دی هغه هر وخت وړاندې ساتل پکار دی، پکار دی چې د هغوی وړاندې دې وي. او لکه څنګه چې ما وویل چې دا مقصد دا دی چې خدای پاک سره د تعلق او په روحانیت کې د ترقي ترلاسه شي او د یو بل حق د پوره کړی شي. تر څو چې د غیر حمدیانو مېلمنو تعلق دی، نو یقینا چې موږ به د هغوی خیال ساتو او د هغوی مېلمستیا لپاره د خپلو د وسایلو مطابق تر څو چې سهولت مهیا کېدی شي او د مېلمستیا حق پوره کېدی شي هغه به پوره کوو. او په خاص طور د ځینې قومونو سرداران چې د مېلمنو په طور راغلي دي، نو تر څو چې مېلمه په طور د هغوی د راتګ تعلق دی، نو د هغوی مېلمستیا په خاص توجه کول پکار ده، ځکه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد هم دی چې د قومونو لیډران او سرداران چې تاسو له راشي، نو هغوی له عزت ورکوئ، د هغوی احترام کوئ او د هغوی خاطر کوئ. همدغه شان د حق لټون لپاره چې کوم خلک راغلي دي، هغوی داسې هم ډېر خلک دي چې راغلي وي د حق لټون نه، نو که هغوی څوک هم وي د هغې مېلمستیا موږ ته په پوره طور کول پکار ده. په دغه خبره حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ پوه کړي وو، نو هغوی خپل د لنګر چې کوم کارکوونکي وو هغوی له همدا هدایت هغوی فرمایلو چې که تاسو څوک پېژنئ او که نه پېژنئ، که څوک لوی دی که وړوکی دی، مالداره دی که غریب دی، تاسو به د هر چا مېلمستیا کوئ. خو یو احمدي چې کله جلسې کې شاملېدو لپاره راځي، نو پکار دا ده چې هغه د ځان مېلمه هم ګڼي او کوربه هم. اومله د ایثار او د قربانۍ جذبه به زیاتېږي او د جلسې ماحول به پرم نه وي او د مینې او د محبت ماحول به جوړېږي. د مېلمه کوشش همیشه دا پکار دی چې هغه به کوربه لپاره د تنګۍ سامان نه پیدا کوي، بلکې د اسانۍ سامان به جوړوي ور لپاره. همدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی. د جلسې په ورځو کې دلته په دې ځای کې چونکې عارضي انتظام وي، نو ځکه دلته چې کوم خلک رهایش لري هغوی له هغه آرام او سهولت نشي ورکړی کېدی چې کوم په مستقل انتظام کې کېدی شي. دلته اجتماعي قیامګاهونه جوړ شوي دي او په خیمو کې د خاندانونو د رهایش انتظام شوی دی. په دغه انتظام کې به ډېرې کمی هم پاتې وي. کم خلک چې جلسې ته راغلي دي مېلمانه، نو هغوی لپاره د مېلمستیا چې کومې شعبې دي د هغې خلک ور لپاره د کوربه حیثیت لري. نو ځکه په ځای د دې چې دغه شعبو ته دوی په دغه نظر وګوري چې دا د جماعتي شعبجات چې کومې دا زموږ په خدمت مامور کړی شوي دي، او که په دې کې چېرته څه کمی دی یا کمزوري ده، نو موږ دا حق لرو چې څه چې غواړو ورته ویلی شو او د سهولتونو د ترلاسه کولو کوشش دې وکړو. دا یو غلط سوچ دی. دا کار کوونکي او
که سړي دي که ښځې چې ستاسو په خدمت مامور دي داسې زموږ نوکران نه دي. دا د دوی عاجزي ده او د خدمت جذبه ده چې دوی ځان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مېلمنو خدمت لپاره وړاندې کړی دی. په دغه کارکوونکو کې ډېر داسې خلک دي چې ډېر تعلیم یافته دي او صاحب حیثیت خلک دي. نو ځکه مېلمنو ته پکار ده چې کارکوونکو سره دی د ضرورت په وخت په نرمۍ او په مینه د خبره کوي او د خپل د ضرورت غوښتنه د نه کوي. او که کارکوونکي د مجبورۍ په وجه معذرت وکړي نو بیا ښه په خوشحاله او په ښه زړه د هغوی معذرت قبول کوي. همدغه شان ځینې هلکانو جینکۍ دي چې زموږ چې هغوی ډېره په جذبه ډیوټۍ کوي لګیا دي. ځینې وخت د مشرانو د غلطو رویو او د خبرو کولو چې کومه طریقه ده نو په دې دغه د ظلمي هلکانو جینکۍ دوی ګمراه شي او دا مشران دوی لپاره د ګمراهۍ سبب جوړ شي. نو په دغه لحاظ هم هر چا ته خیال ساتل پکار دی. مشرانو ته پکار ده چې کشرانو سره دی د مینې سلوک وکړي، د شفقت سلوک دی ورسره وکړي. هر احمدي مېلمه ته پکار ده چې ځان صرف مېلمه ونه ګڼي لکه څنګه چې ما وویل، بلکې په دغه نیت دی په جلسې کې شامل شي چې زما اصل مقصد جلسې کې د شاملېدو دا دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعاګانو وارث به جوړېږم، د جلسې د برکتونو نه به فایده پورته کوم او خپل روحانیت کې به ترقي ترلاسه کوم. دا نه چې په وړو وړو د دنیاوي سهولتونو په ترلاسه کولو یا داسې خبرو پسې به خپل وخت ضایع کړي او ماحول به په دغه وجه خرابوي. خو کارکوونکو ته به هم زه دلته دوباره دا ووایم چې که حالات څنګه وي او څنګه هم چې خلک تاسو سره رویه ساتي، تاسو به خلکو سره د خوش اخلاقۍ، د صبر او د حوصلې مظاهره کوئ. مېلمنو ته چې د خوراک لپاره چې څه هم میسره شي په دغو 3 ورځو کې نو ښه په خوشحالۍ هغوی ته خوړل پکار دی. ګورې دا څومره لویه جذبه ده چې ځینې خلک چې په ځینې محکمو کې افسران دي صرف دې لپاره چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مېلمنو په خدمت کې یو برکت دی، هغوی چوټي اخیستې وي او په یو شوق او په جذبه د روټۍ پخولو خدمت هغوی ترسره کوي. نو ځکه د خوراک په څیزونو کې په روټۍ کې که د خوند څه کمی یا بیشي هم شي نو د ګیلې څه حاجت نشته دی. خو کارکوونکي دې هم دا یاد ساتي څوک چې خلکو له روټۍ ورکوي، روټۍ چې تقسیموي چې کله هم چې له روټۍ ورکوي نو ښه په عزت ورله ورکوي. او که څوک لس ځله هم درنه سالن غوښتنه کوي او د خپل د مرضۍ سالن اخیستل غواړي نو ورله ورکوئ. ځینې وخت کوم ځای کې چې روټۍ ورکړل کېږي نو هلته په وړو وړو خبرو بدمزګي پیدا شي نو دې نه د بچ کېدو کوشش کول پکار دی. همدغه شان مېلمانه دې هم خیال ساتي چې روټۍ چې وخوري نو چې څومره زر کېدی شي د روټۍ خوړلو لپاره چې کومه مارکي ده هلته نه دې لاړ شي، دې لپاره چې نور خلک دې هم بیا په ارام راشي روټۍ دې وخوري. د انتظامیې کوشش هم دا وي چې په یو وخت کې د زیات نه زیات خلکو له روټۍ ورکړي او د ځای لپاره هم دا کوشش کېږي چې دا د زیات ځای وي او لوی ځای د جوړ کړی شي، خو بیا هم د ګڼې په وجه ګرانه پېښه شي. نو که د مېلمنو مرسته وي نو بیا په دې کې اساني پیدا شي. د مېلمنو لپاره د نورو سهولتونو د غسلخانو وغیره چې کم انتظام دی دغې هم د بهتره کولو کوشش کېږي. خو لکه څنګه چې ما وویل چې د عارضي انتظام په وجه ځینې وخت
میلمانه تکلیف او ګرانۍ سره مخ شي نو دا خبره هم برداشت کول پکار ده. حضور فرمایي چې اوس د شپې ماته دا رپورټ راغلی دی چې د غسل خانو په یوه برخه کې د نکاسۍ چې کوم پایپ هغه مات شوی دی او د هغې په وجه ګټرونه بلاک شوي دي او ګرانه پېښه شوې ده او څه وخت لپاره هغه مجبوره شو چې بند کړي او انتظامیه د دې څه مستقل حل لپاره کوششونه کوي لګیا ده، خو میلمنو ته په دې کې نور هم ګرانه پېښېدی شي. نو لکه څنګه چې د نه علاوه لکه څنګه چې ما په تېره خطبه کې هم ویلي وو چې د ترانسپورټ او د پارکینګ په انتظام کې هم دې ځل د سهولت له خاطره څه تبدیلي شوې ده او تر اوسه چې کوم رپورټ ماله راغلی دی نو د هغې مطابق خو د دغه سهولت نه فایده کېږي لګیا ده او د ټرافیک چې کوم رش و یا ټرافیک به چې کوم جام کېدو په هغې کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، بلکې بهتره روان دی ټرافیک. خو بیا هم د پارکینګ او د ترانسپورټ چې کومه شعبه ده نو راغلیو میلمنو ته دوی سره پوره مرسته کول پکار ده باقي 3 ورځو کې هم او چېرته او څنګه چې هم ګاډي او خلک هم چې هغوی ته وویلی شي چې قطارونه جوړ کړي همهغه شان دوی ته کول پکار دي. لکه څنګه چې ما وویل چې د ګاړو د پارکینګ لپاره نور ځای اخیستلی شوی دی نو هلته به بسونو نه به راوستلی کېږي نو خلک نو په دې کې ښه پوره تعاون وکوي او که تعاون کوئ نو بغیر د ودرېدو نه د ټرافیک ودرېدو نه په اسانه او په وخت رسېدی شي. هر کال عموما د جمعې په وخت کې خلک ناوخته رارسي او تر آخره وخته را رواني او ما ته دا ویلې کېږي چې څه وخت پس ته راشي چې خلک راورسي، خو دې ځل لږې چې څه بهتر انتظام دی نو ځکه آینده هم تعاون که کوئ نو دا بهتر انتظام به جاري وي او څه ګرانه به نه پېښېږي. همدغه شان لکه څنګه چې ما مخکې ویلي چې وخت نه مخکې سفر شروع کوئ چې په وخت راورسئ او چې په وخت د پارکینګ ځای ته او بیا د بسونو په ذریعه د جلسهګاه ته د راوستلو انتظام وکړی شي. همدغه شان د سکیورټي مسلې دي چې هر ځل زیاتېږي نو دې کې هم د سکیورټي چیکینګ چې کوم کار دی په هغې کې ښه مرسته کوئ او چې کوم ځای کې ایم کارډ دی چې چېرته دا نه وي نو خپل چې کوم شناختي کارډ کوم ستاسو شناختي کارډ وي د هغې اجت وي نو یا د تعارف خط وي د شناختي تعارف خط وي نو او د هغې د ښودلو ضرورت وي نو هغه ضرور ښایي. څومره ځل چې درنه مطالبه وکړی شي نو ښایي ورته او خپل کارډ او د خاص علاقې چې کوم پاس وي هغه بیا مه ورکوئ. ځینې وخت د ګرین ایریا خلک خپل کارډ نورو له ورکړي یا بل ځای ته چې د رسایي چې څه کارډ وي نو هغه بل چا له نه دی ورکول پکار. تېرو کلونو کې داسې واقعیت شوي دي چې د خپل ګرین ایریا یا د خاص علاقې کارډ خلکو خپل چېرته پېژنګلو یا ملګري له ورکړي وو او دا غلط حرکت ځینې وخت کارکوونکي او ښه سمدم عهدهداران وي هغوی وکړي نو ځکه احتیاط کول پکار دی. د چیکینګ چې کوم خلک کوي نو که چاته 2 کارډونه جاري شوي دي د ایمز نه علاوه نو دواړه چک کوئ او دا ګورئ چې په یوه نامه دا دواړه پکار دي چې وي. همدغه شان سږ کال سکیورټي والا دی دا خبره هم ګوري او ودرې دی هغه خلک چې ځان سره د اوبو بوتلې راوړي په دغه چیکینګ کې هم مرسته کوي ځکه چې د سرکاري محکمو لخوا دې طرف ته زموږ پام ګرځولی شوی دی او دا ټول حفاظتي اقداماتو لپاره دي نو ځکه ټولو ته تعاون کول پکار دی. د سکیورټي چیکینګ کوونکي چې کوم کارکوونکي دي هغوی دا کار هم دی چې که څوک پېژني او که نه پېژني
او که کارکوونکی دی که غیر کارکوونکی دی که عهدهدار دی که غیر عهدهدار دی هر تن به چک کوئ نو په دې کې د بد منلو څه اجت نشته دی دې باره کې او نه چیکینګ کوونکي د په چیکینګ باندې چې کوم خلک مامور دی هغوی ته هم په دې کې څه شرم نه دی کول پکار همدغه شان دا هم ضروري ده چې هر تن دی خپل خوشه په خپل ماحول د نظر ساتي دا ډېره ضروري خبره ده او د ټولو نه زیاته خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې هم دا ویلي وو چې په دغه ورځو کې په دعاګانو ډېر زور ورکوي خدای پاک دې په هر لحاظ دا جلسه با برکته کړي د جلسې کاروایي اوري او خوا دې خوا مه ګرځئ هر څیز انتظامیت او کارکوونکو ته هم دا ویل غواړم او مخکې مې هم ډېر ځل دا ویلي دي چې انتظامیه د خلکو لپاره د سهولت د زیات نه زیات کوشش وکړي ځینې خلک داسې وي چې خوراک څښاک یې نه کړي راغلی وي زر راشي عادت یې نه وي د سهار د څه خوراک او بیا چې دلته راشي نو ځینې وخت روټۍ ورکولو کې ناوخته شي نو د اوږدې فاقې په وجه بیا د هغوی طبیعت خرابېدل شروع شي ځینې مریضان وي چې اوږده فاقه نه شي کولی نو که څوک داسې وي نو د روټۍ چې کومه مارکي ده نو هغې کې څه نه څه د خوراک انتظام پکار دی چې وي او هلته چې کوم په ډیوټۍ باندې خلک موجود وي نو هغوی ته هم پکار دی چې که داسې څه صورتحال وي نو د انتظام د ور لپاره وکړي او مېلمه ته هم پکار دی چې هغه د بیا په فوري طور خوراک وکړي او واپس د راشي د جلسې کاروایي دې واوري همدغه شان انتظامیه دی دا خبره هم یقیني کړي چې بازارونه دې په مکمل طور بند وي او یو سټال یا دکان والا دې په دکان موجود نه وي ټولو ته د جلسه اورېدل پکار ده او ټولو کې مخکې خو د سکیورټي انتظام هلته پکار دی چې یو ذمهواري پکار ده د بازار چې کومه شعبه ده نو هغه د سکیورټي انتظام ساتي خو که بیا هم تسلیم نه کېږي د ځینو قیمتي سامان ده په دکان نو هلته بیا یو ځای داسې جوړ کړي چېرته په یو ګوټ کې په بازار کې د جلسې د اورېدو انتظام دی وي او ټي وي دې لګېدلې وي همدغه شان دا خبره هم زه کول غواړم چې په جوماتي طور د هر کال په شان سخت کال هم نمایشونه لګولی شوي دي چې پکې د ریویو اف ریلیجنز نمایش به هم وي ورسره به د حضرت عیسی علیه السلام د کفن نمایش به هم کېږي د دغه مضمون چې ځینې ماهران دي غیر مسلم هغوی هم را روان دي چې لیکچرې به ورکوي او سوال و جواب به هم کېږي نو چې کوم خلک دلچسپي لري هغوی ته دې نه هم فایده پورته کول پکار ده همدغه شان د القلم پروژیکټ دی دې ځل به د ریویو اف ریلیجنز لاندې هغه به هم کېږي چې پکې د قرآن د یو نه یو آیت په لاس باندې د لیکلو موقع ورکړل کېږي نو کوم خلک چې په دې کې خلک ډېر په دلچسپۍ شاملېږي نو څوک چې دلچسپي لري هغه دې کې برخه اخیستی شي همدغه شان د ارکایوز د شعبې د لاندې دې ځل د ځینو تبرکاتو د نمایش اهتمام شوی دی هغه به هم د کتو څیز وي د مغزل تصاویر د تصویرونو نمایش هم شته خو دا یاد ساتئ چې د جلسې د کاروایۍ دوران به دا هر څه بند وي د جلسې کاروایي د ټولو ته پکار ده چې په غور واوري او تقریرونو نه فایده پورته کوي زمونږ عالمان د خدای پاک په فضل ډېر په محنت خپل تقریرونه تیاروي نو دوی نه ښه پوره فایده پورته کول پکار ده دا نه چې صرف کم تقریر کوونکي یا عنوانونه چې خوښ دي صرف هغه په غور اوري او هغې کې دلچسپي واخلي او په نورو توجه ورنه کوي حضرت مسیح موعود علیه السلام خو فرمایي چې ټول خلک دې ښه په توجه واوري زه خپل جماعت په خپل ذات او خپل نفس لپاره هم دا خوښوم او دا غواړم چې ظاهري ښکېل او کال چې په لیکچرو کې وي صرف د هغه خوښ نه کړی شي او ټول غرض او غایت د صرف په دې ختم نشي چې د مقرر څومره اثردار تقریر کوي لګیا دی او په الفاظو کې څومره زور دی زه په دې نه راضي کېږم فرمایي زه خو دا خوښوم چې په بناوټ او په تکلف نه بلکې زما د طبیعت او د فطرت عمده اقتدا ده چې څه کارم چې وي نو هغه د خدای پاک لپاره پکار دی
چې هر خبره د خدای پاک لپاره پکار ده. بیا وی فرمایي چې موږ چې سم وایو نو پکار دي چې هغه د خدای پاک لپاره دی وي، د هغه د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی وي، او څه چې واورو نو د خدای پاک خبره دی وګورو او د عمل لپاره دی واورو. او د واز مجلس نه دی موږ صرف دومره برخه نه خلو چې دا دی وایو چې نن ډېر ښه واز شوی دی. اورئ او په غور اورئ او په دغه نیت اورئ چې عمل به پرې کوو. صرف په دغه نیت مه اورئ چې د واز تعریف به کوو. بیا وی فرمایي چې په مسلمانانو کې د ادبار او د زوال راتلو لویه وجه عمده ده. دوی ولې پریوتې دي د مقامه. په نورو مسلمانانو کې هم د دې لویه وجه عمده ده چې هغوی په دغه نیت نه اوري. فرمایي چې ګینې دومره کانفرنسونه او انجمنونه او مجلسونه کېږي، ولته ډېر لوی لوی ماهران لیکچرې ورکوي او تقریرونه کوي او شاعران د قام په حالت نوحې وایي. نو دا څه خبره ده چې د دې څه اثر نه کېږي. فرمایي چې قام ورځ په ورځ د ترقۍ په ځای د تنزل طرف ته روان دی. نن سبا هم موږ دا ګورو او نن سبا خو نور هم حالات خطرناک شوي دي. فرمایي چې خبره هم دا ده چې دغه مجلسونو ته چې څوک ځي راځي هغوی د ځان سره اخلاص نه وړي. نو په دغه بنیادي خبره هر شاملېدونکي ته پوهېدل پکار دی چې په اخلاص د جلسې پروګرامونو کې شامل شئ، تقریرونه واورئ او په دغه نیت واورئ چې موږ به په دې باندې د عمل تر خپله وسه کوشش کوو. په احمدیانو عالمانو د خدای پاک دا یو ډېر لوی فضل دی چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د علم کلام نه استفاده کوي، د خدای او د هغه د رسول د خبرو نه استفاده کوي، موږ ته رارسوي، روحاني او علمي مضمونونه بیانوي. که موږ په حقیقت د دوی نه استفاده وکړو نو په خپل ژوند کې یو انقلاب پیدا کولی شو. خدای پاک دې د جلسې ټولو شاملینو نه د جلسې د مقصدونو د پوره کولو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.